نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم. سورہ بقرہ ابتدائی آیتونه دي. پرونی درس کې د سورہ بقرہ د سورہ فاتحه سره ربط او مناسبت د سورہ بقرہ حروف، کلمات، آیات، حرکات، سکنات داغي مختصر تذکرہ شوی. سورۃ بقرہ دا هغه سورۃ دی چې د دې شروع په مدنی زندگی ابتدا کې شوی، لیکن د دې اختتام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اخرنه زندگی کې وشو. او دا واحد سورۃ دی چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه بعد شروع تر د زندگی اخیرنی دور کې پورا شو. اگر چې د دې بعضی سور آیاتونه په مکه مکرمه کې هم نازل شوي دي، لیکن بیا هم دا سورت مدنی دی ځکه چې د هجرت نه بعد نازل شوي. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه فرمایي چې د سورت بقرہ د یو آیت سره اتیا فرشتي نازل شوي. او حدیث مبارک کی راضی چې په دې صورت کې یو آیت دی چې هغه د ټول قران کریم د آیاتونو نه بهتر دی، او هغه آیت الکرسی ده. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې په سورې بقره کې 10 آیاتونه دي. کوم سړی چې دا 10 آیاتونه اولولي نو د کور ته د کسب شیطان ضرر نشي رسوي. سلور آیاتونه د سورې بقره په شروع کې مفلحون پوری، 3 آیاتونه د آیت الکرسی او 3 آیاتونه د سورې بقره اخیرنی آیاتونه د لله ما فی السماوات. دا سورۃ بقره ده. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه فرمایي چې ابن عربی رحمت الله علیه فرمایي چې سورہ بقرہ داسې سورت دی چې پدې کې 1000 اوامر دي د الله حکمونه، زر 1000 نهي د کوم کارونو چې الله پاک منع فرمایلی دا پدې سورت کې زر دي. زر پدې سورت کې حکمتونه دي او 1000 پدی صورت کی اخبار او واقعات تھی. دا سے صورت تھی. پرونی درس کے من او تاسو ویلو چې پدی صورت پس دکړه کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ 12 کال لګولو چې دا صورت یې استکو. او حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی د عمر فاروق سے زوی هغه د دې پس دکړه کی 8 کال لګولو. یعنی دا صورت دا د احکاماتو په لحاظ سره لوی تفصیلی صورت دی. خلاصه د صورت دا ده په دې صورت کې د اولنې رکوع نه تر اتلسمې رکوع پورې د اهل باطلو مقابله او اغیتا د الله جل شانه د وحدانیت دلائل او دعوی ذکر کی. په 19 رکوع د دې صورت کې د اخلاق و تعلیم ذکر کی او د شلمنا تر درویشتم رکوع پورې پکور کی د اوسېدو طریقہ ذکر کی او د سلیرشتمنا تر یو دیرش رکوع پورې د کلی د جن احکامات او طریقہ ذکر کی او د 2 رکوع نا تر 7 رکوع پورې په ملک کې د جن تیرولو او داغي احکامات متعلقات د پدې صورت کې ذکر کی. نو دا سورۃ بقرہ دا د دې سورۃ بقرہ خلاصہ شو. دې سورۃ بقرہ په شروع کې
یو آیت راغلی دی چې هغې ته موږ او تاسو الف لام میم وایو دا حروف مقطعات په قرآن کریم کې آیاتونه دو قسم دي یو آیاتونه محکمات دي او دویم قسم آیاتونه متشابهات دي محکمات هغه آیاتونه چې د هغې معنا معلومه وي خلک پرې پوهېږي لکه مثال ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب په دې خلک پوهېږي دا محکمات دي او دې محکماتو باندې د مسلمان د زندګۍ قوانین مرتب دي مسلمان به ژوند څنګه تېروي د دې ټول بنیاد په آیات محکمات باندې او دیم قسم په قرآن کریم کې هغه آیاتونه چې د هغې په معنا باندې بندان نه پوهېږي هغې ته ویلی شي متشابهات نو متشابهات بیا په خپل کور کې په دوه قسمه دي یو هغه متشابه آیاتونه دي چې د هغې نه لفظي معنا معلومه وي او نه حقیقي او شرعي معنا معلومه وي لکه مثال الف لام میم د دې هیڅ قسم ترجمه او معنا چاته معلومه نه ده نبی څوک پوهېږي حامیم په دې څوک نه پوهېږي الف لام را په دې څوک نه پوهېږي د دې معنا څه ده بس الله ته معلومه ده د دې وجه نه تمام مفسرین لیکي الله اعلم بمراده بذلک د دې معنا او مراد صرف الله ته معلوم دي او دیم قسم هغه متشابهات چې د هغې خو لفظي لغوي معنا معلومه وي لیکن د هغې معنا لغوي مراد نه وي د الله د شان سره مناسب نه وي لکه مثال الرحمن علی العرش استوى یا ید الله یا کل شیء هالک الا وجهه یا یوم یکشف عن ساق یا بل یداه مبسوطتان یا تجری باعیننا داسې قسم الفاظ چې د الله جل شانه د شان سره د هغې ظاهري لفظي معنا هغه مناسب نه ده لکه مثال به ووایو ید الله قرآن کې شته نو ید چې ظاهري معنا هغه شی چې هغه جوړي د غوښې د اډوکي د نوکانو د سرمنې د رګونو د وینې دې ته ویلی شي ید لکه د بنده لاس نو ظاهري معنا خو موږ وپېژندله لیکن او مکتل د رب العالمین د شان سره خدا مناسب نه ده ولی چې کله مرکب شو د غوښې او د اډوکي او د سرمنې او د دې څیزونو نو په دې خو فنا راځي دا به کله وي او کله به ني دې باندې محتاجي راځي په دې کې ترکیب راځي په دې کې تقسیم راځي او دا حادث وي او رب العالمین حادث نه دي اخو قدیم ذات دي داغه خو نه ابتدا شته او نه انتها شته مخلوق ابتدا لري انتها لري نو د رب العالمین د پاره دا لفظ د دې الفاظ دا ظاهري معنا مناسب نه ده نو د دې څه معنا ده نو د دې معنا الله ته معلومه ده متشابه دا الفاظ چې د هغې ظاهري معنا خو معلومه وي ظاهري لغوي معنی معلومه وي لیکن د الله د شان سره دا مناسب نه وي نو چې کوم حقیقي معنا ده هغه الله نه علاوه چاته معلومه نه یا مثال الرحمن علی العرش استوى قرآن کې شته بالکل زموږ په ایمان د قرآن الفاظ ظاهري معنی دا ده چې الرحمن ذات په عرش باندې کېناستو نو کېناستل کله وي چې کله ودرېدل او کله کېناستل او کله پاسېدل نو دا خو صفت د مخلوق دی ځکه کېناستل او پاسېدل او ختل او کوزېدل او سملاستل دا خو د مخلوق نو د رب العالمین د شان مناسب دا معنا مناسب نه وه نو چې دا معنا مناسب نه وه د دې خپله معنا څه ده حقیقي معنی څه ده هغه الله ته معلومه ده چې سی معنا ده نو د دې وجې نه دا داسې متشابه دي چې د دې په معنا صرف الله پوهېږي بل څوک نه پوهېږي نو موږ او تاسو په دغه ځای کې بیا چې کلم مخکې راځي به انشاءالله نو په دې ځای کې بیا د مفسرینو دوه مذاهب به بیا ذکر کوو د متکلمینو خو مختصرا دغه ځای کې موږ او تاسو بیا دا وایو چې د دې هر څه معنی د الله ته معلومه ده موږ ته معلومه نه ده خو دومره وایو چې د مخلوق والا کوم صفتي معنی ده هغه معنی مرادو نه ده لکه مخلوق والا کېناستل دي د الله دپاره دا معنی مرادو نه ده ځکه دا د احتیاج والا معنی ده او الله جل شانه محتاج نه دي هغه صمد دي بې احتیاجه دي نو په دغه ځای کې موږ تاسو بیا دا معنی کوو نو مختصرا قرآن کریم آیاتونه دوه قسمه دي یو د آیاتونه محکمات
او دویم دی متشابهات. نو متشابهات بیا په دوه قسم دي. یو داسې دي چې هغې هیڅ قسم الفاظ لفظي لغوي ظاهري حقیقي معنا هیڅ قسم معلومه نه ده، لکه قاف نون حامیم الف لام میم، دا دې هیڅ قسم معنا چاته معلومه مخلوق کې نه ده. یو دا دی. او دیم متشابه هغه دي چې ظاهري لفظي معنی معلومه ده لیکن هغه د الله د شان سره مناسب نه ده، نو چې حقیقي معنی څه ده هغه موږ الله ته سپارو چې د دې معنی باندې صرف الله پوهېږي، مخلوق په دې باندې نه پوهېږي. او قرآن کریم کې الله پاک خپله په صورت آل عمران کې د متشابه باره کې فرمایي چې کوم کسان راسخین فی العلم دي، والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، کم ځای کې چې راسخین فی العلم دي نو هغوی وایي چې دا ټول د الله د طرف نه حق دي، زمونږ په ایمان دي. وما یعلم تأویله الا الله، د دې په حقیقت باندې الله نه علاوه څوک نه پوهېږي. نو قرآن کې الله خپله فرمایي چې کوم متشابهات دي د متشابهات په معنا باندې څوک نه پوهېږي. کوم کسان چې ناپوهان وي، اهل زیغ وي، مریضان وي، د عقیدې بیماران وي، هغې ته قرآن فرمایي فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله. کم کسانو چې د عقیدې کمزورتیا او د عقیدې فساد وي هغې به متشابهاتو معناګانو پسې ګرځي، خو چې کم کسان نیکان راسخین هغې به د متشابه په معنی کې دومره وایي چې دې باندې موږ نه پوهېږو، صرف الله پاک پې پوهېږي. نو موږ او تاسو هغه معنی وکړه چې کوم د راسخینو او د اهل علمو ده، د اهل زیغو معنی دې ځای کې موږ نشو کولی ځکه اهل زیغ هغه ګمراه وي. نو په متشابهاتو کې دا معنی چې د دې معنی باندې صرف الله پاک پوهېږي. نو قرآن کریم کې آیاتونه دوه قسمه شو، یو دی محکمات او دویم دی متشابهات. نو متشابهات بیا دوه قسمه شو، یو دا چې د هغې نه ظاهري لفظي معنی معلومه ده او نه حقیقي معلومه ده لکه حروف مقطعات، او دویم هغه معنی چې د هغې ظاهري لفظي معنی معلومه ده لیکن د الله د شان سره مناسب نه ده. نو د دې دواړو معنی حقیقي صرف الله پاک ته معلومه، دې ته ویلی شي متشابه. نو دا سورہ بقرہ په شروع کې الف لام میم دا د متشابهاتو نه دي. د دې وجه نه علما عام طور په دې ځای کې فرمایي چې د دې په معنی باندې الله پوهېږي، بس خبره ختم. نور حروف مقطعات څو دي د څو صورتونو په سر کې دي ان شاء الله دا بیا مخکې بل درس کې ووایو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.